د خپل بیبي سره محبت کوي موږ ته دوس وایو موږ ته بې غیرته وایو موږ یریږي ترې حالانکې داسې قصه نه ده ګوره یاد ساتئ او کوم سړی چې په ښځه باندې زورور وي هغه زموږ په نسبت باندې صحیح پښتون دی حالانکې دا الټه ده کوم سړی چې په خپله باندې غالب وي دا بې غیرته وي اوس ته حدیث پیش کوم او کوم سړي باندې چې ښځه غالب وي دا د الله جل شانو په نسبت ډېر معزز وي ترمذي شریف کې روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اکرم النساء د خپلو زنانو عزت کوئ یغلبن الکریم ویغلبهن اللئیم هغه سړی چې هغه رزیل سړی دا به په ښځو باندې زورور وي او چې کله ښځې په یو خاوند باندې زورور وي نو دا سړی به ډېر عزت والا سړی نبی علیه السلام ترمذي شریف کې روایت دی اوس وکړې د موسی علیه السلام عزت ته د موسی علیه السلام اخلاقو ته چې په کومو اخلاقو د هغه گفتگو چې ده د هغه انداز گفتگو انداز بیان د خبرو هغه طریقه د خپل بیبي سره هغه ډېره ناشنا ده چې کوم ځای کې دلته خپل بیبي مخاطب کړې ده که نه نو جمع په صیغه مخاطب کړي تاسو دلته کښېنئ زه ورځم چې تاسو له د هغې ځای نه خبر راوړم یا تاسو له د هغې ځای نه څه اور راوړم د دې لپاره چې تاسو خپل ځان ګرم کړئ د جمع صیغې سآتیکم د موسی علیه السلام سره صرف خپله بیبي ده داسې پکاره سآتیکي زه تاله راوړم سآتیکم زه تاسو له راوړم منها بخبر د هغې ځای نه څه خبر راوړم چې څوک راته لار وښیي رڼا ده لګېدلې کېدای شي څوک او آتیکم یا زه تاسو ته راوړم تاسو ته خپل بیبي ته څه وایي تاسو ته مونږ ته څه وایو دې خوا راشه دا زموږ انداز دی موسی علیه السلام انداز د خپل بیبي سره د خبرو وګوره آتیکم سآتیکم زه تاسو ته راوړم تاسو دلته کښېنئ زه تاسو ته راوړم واقع دپاره د حسن معاشرت ته چې انسان به زندګي څنګه تېروي د خپل کور والا سره واقع ډېره مزیداره ده حضرت موسی علیه السلام چې په مصر کې یو سړی و د هغه جګړه و د موسی علیه السلام د یو قوم د سړي سره نو موسی علیه السلام چې د هغې خلاصې کو په سبا د هغه سړي بیا جګړه وه موسی علیه السلام چې تاو شو سړی په مخ باندې یو څپېړه مضبوطه و موسی علیه السلام ته څه پته وه چې یاره د په خوله کې ساه نیولې ده او راویې توکله بس ساه یې په خوله کې نیوله راویې توکله او سړی مړ شو موسی علیه السلام ته پته نه و چې زما طاقت څومره دی الله جل شانو په دې ګزار کې څومره طاقت دی تاسو ته پته شته ملا علی قاري رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی مرقات المفاتیح د مشکات شریف شرح ده ډېر قیمتي کتاب دی زبردست هغه لیکلي چې د یو پیغمبر طاقت د 4,000 کسانو برابري د څو کسانو 4,000 کسانو موسی علیه السلام چې څپېړه ورکړه دا سړی به ژوندی پاتې شوی و نه هغه چېرته ژوندی پاتې کېده الله جل فوکزه موسی علیه السلام څپېړه ودنګوله فقضا علیه سړي په خوله کې ساه نیولې او راویې توکله سړی مړ شو موسی علیه السلام چې دا د فرعون سړی مې و او داسې چلو شو موسی علیه السلام د هغه ځای نه لاړو مدین ته مدین کې د شعیب علیه السلام لوڼه هغه ډېرې باحیا وي او هلته یو طرف ته ولاړې ووجد من دونهم امرأتین تزودان خپل چې د هغې کوم څاروي په هغې باندې اوبه څکلې خو چا ولې نمبر نه ورکو موسی علیه السلام راغی د هغې دپاره بوکه راویسته په یوازې باندې چې هغه به څو پهلوانانو راایست هغه ته خو اسان کار ښکارېدو د یو پیغمبر طاقت تاسو ته مه وي د څو کسانو برابر موسی علیه السلام بوکه راویسته د هغې دپاره او بیا هلته یو طرف ته کېناستو او الله جل شانو ته فریاد وکړو یا الله چې ستا محتاجه یم بس زما سره د خیر معامله وکړي هغه دواړه لوڼه د شعیب علیه السلام چې کور ته لاړې مختصرا واقع راته کوم د هغې بابا جان ډېر یو تکړه سړی و ډېر مضبوط هم دی او ډېر پرهیزګار او نیک سړی هم دی ډېر سم سړی دی د هغې جینۍ خپل پلار ته ویلي کومه چې بیا وروسته د موسی علیه السلام بیبي شوه انتهایي هوښیاره وه حضرت شعیب علیه السلام فرمیل تاسو لاړ شئ دا سړی راولئ ماله چې راوستو چې هغه کوم علامات بیان کړل د خپلې زندګۍ واقعات حضرت شعیب علیه السلام ته بیان کړل هغه پیغمبر پوه شو چې دا به د روانې زمانې پیغمبر یو ډېر لوی پیغمبر دی هغه له خپل طرفه امسا وغیره دا څیزونه ورکړه او بیا د هغه سره څه ورځې ویستې هغه له خپله لور په نکاح باندې ورکړه بیا د هغې نه پس واپس موسی علیه السلام د مدین نه راتلو مصر ته نو په لاره باندې تیاره وه او سخته یخني وه او لار د حضرت موسی علیه السلام نه غلطه شوه نو خپلې بیبي ته یې وی چې ته دلته کښېنه او هغلته ما رڼا لیدلې ده هغې رڼا پسې ځمه کېدای شي مونږ ته په دې رڼا باندې لار میلو شي یا مونږ ته د دې نه لږ اور میلو شي نو یخني ډېر زیات دواړه به ورته ګرم شو هغه واقع الله جل شانو دلته ذکر کړی اوس ګوره انداز بیان الله جل شانو د موسی علیه السلام خبرې څنګه ذکر کوي وکښې ورته الله جل شانو فرمایي وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم اے نبی علیہ السلام الله جل شانو به تا خامخ قران مجید درکې او دا قران مجید داسې اخو د کتاب نه دا داسې ذات ته طرف نه دی چې د هغه دوه لوی صفات دي یو هغه علم والا دی او د علم سره سره حکمت والم دی داسې ذات ته طرف نه تا ته الله جل شانو دا قران نازلې مطلب څه دی دا وروسته کوم واقعات سره روان دي دا د علم نم ډک دي او د حکمت نم ډک دي دا مطلب دی الله جل شانو فرمایي اذ قال موسی لاهله هر کله چې موسی علیه السلام خپل بیبي ته ووي چې انی آنست ما اولد نارا اور سآتیکم منها بخبر زه ورځمه چې تا له د دې څه خبر راوړم سآتیکم منها زه تاسو ته خبر راوړم د دې نه
او آتیکم یا زه تاسو ته راوړم بشهاب قبس یو لمبه ته د اور راوړم لعلکم تصطلون د دې دپاره چې تاسو خپل ځان ورته ګرم کړئ. الله اکبر. دا اخلاق دي د موسی علیه السلام د خپلې بیبي سره. د چا سره؟ د خپلې بیبي سره. ګوره زمونږ په معاشره کې چې کم سړی د خپلې بیبي سره محبت کوي، موږ ته دوس وایو موږ ته بې غیرته وایو، موږ یېرېږي ترې. حالانکې داسې قصه نه ده، ګوره یاد ساتئ. او کم سړی چې په ښځه باندې زورور وي هغه زموږ په نظ باندې صحیح پښتون دی. حالانکې دا الټه ده، کم سړی چې په خپله باندې غالب وي دا بې غیرته وي. اوس ته حدیث پیش کوم. او کم سړي باندې چې ښځه غالب وي دا د الله جل شانو په نظ ډېر معزز وي. ترمذي شریف کې روایت دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اکرم النساء، د خپلو زنانو عزت کوئ.